Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 6 او زمونږ ټاپک دی significant figures. صحیح شوه چې significant figures څه ته وایي. ټیک شوه. اوس ګورئ مونږه که تاسو فکر وکړئ نو دوه لیکچرې مخکې مونږه دا خبره کړې وه چې کله مونږه یو میجرمنټ امپروف کوو میجرمنټ نو هغه میجرمنټ امپروف کولو لپاره مونږه یو څو څیزونو سره چیړ چاړ ګړای شو. یو مونږ سره ایرر، دویم مونږ سره و انسرټینټي، او دریم مونږ سره دی significant figures او څلورم مونږ سره دی څه شی پریسیشن، او پنځم مونږ سره دی ایکوریسي. دا پنځه څیزونه چې مونږ کم او زیات کړو نو زمونږ میجرمنټ چې کوم دی دا ښه کیدای هم شي او خرابېدای هم شي. دا زما چا موبایل لږ چارج کې ورکړی اصل دغه دلته ښځه صحیح شو دننه ایرر مونږ سره کم پکار دی، کم صحیح شوه. انسرټینټي کمه پکار ده، صحیح ده. سیګنیفیکنټ فګرز زیات پکار دي، او پریسیشن چې کوم دی دا مونږ سره څه شی پکار دی پریسیشن هم زیات پکار دی چې څومره یو میر زیات پریسایز سي، او ایکوریسي هم زیاته پکار دی چې څومره زیات ایکوریټ وي نو هغومره به هغه میجرمنټ مونږ سره څه شی ښیي. نو دا پنځه فیکټرز چې کوم دی مونږ سره یو میجرمنټ ګډنس افیکټ کوي، صحیح شوه. نو دا دوه خو مونږ ووي. اوس د سیګنیفیکنټ فګرز نمبر دی. راځئ چې سیګنیفیکنټ فګرز ووایو چې سیګنیفیکنټ فګرز څه ته وایي. ګورئ چې کله مونږ میجرمنټ کوو میجرمنټ سپوز مونږ سره یو کس راپورته شو پرسن نمبر 1 هغه یو میجرمنټ وکړ د یو څیز هغه 2.5341 میټر یې ویلیو راله. بل پرسن راپورته شو هغه میجرمنټ وکړ 2.540. بل پرسن راپورته شو هغه وکړ 2.5719. صحیح ده. نو اوس تاسو وګورئ په دې ویلیوګانو کې دا پهله دوه ویلیوګانې چې کومې دي دا مونږ سره ایکوریټلی ناون دي. څه شی دي؟ ایکوریټلی ناون دي. دا خو همدغسې را روانې دي، ایکوریټلی ناون دي مونږ سره. او دا نورې چې کوم دی مونږ سره دا ډاوټفل فګرز دي. دا نه دي، دا مونږ سره څه شی دي؟ ډاوټفل فګرز دي. اوس دا چې کوم دی دا مونږ سره دی فرست ډاوټفل فګر. څه شی دی؟ فرست ډاوټفل فګر. ایکوریټلی دا مطلب چې په دې کې شک نشته. 2.5 پورې خو زمونږ میجرمنټ ټیک دی. خو دا چې کوم دا ده په دا شکمنې شک والا صحیح دی چې دا ټیک ده، دا ټیک ده، دا ټیک ده که نه دا ټیک ده، کومه یو ټیک ده، صحیح ده. نو دا په any میجرمنټ نو اوس دا پایله ایکوریټلی دوه ناون فګرز چې کوم دي او فرست سیګنیفیکنټ ډیجټ دې ته مونږ څه وایو؟ سیګنیفیکنټ فګرز ورته وایو. سو واټ از د ډیفینیشن آف سیګنیفیکنټ فګرز؟ ان any میجرمنٹ کسی بھی میجرمنٹ میں په هر یو میجرمنٹ کې the number of accurately noun figures and first doubtful digit یا figure first doubtful figure are called significant figures. نو په دې میجرمنټ کې څو significant figures دي؟ 1 2 3. دا first doubtful figure او دا accurately noun figures چې کوم دي دې ته مونږ څه وایو؟ significant figures ورته وایو. significance یا significance فایدهمند، فایدې والا. نو میجرمنټ کې دا دوه ضروري دي او دا نو دا ته اګنور کړه څه پروا نه کړه، دا اګنور کړه څه پروا نه کړه، خو دا ته نشي اګنور کولای، دا نشي اګنور کولای. دا نو دا مونږ سره په هایر میجرمنټ کې کلیدي امپورټنټ بنیادي کردار ادا کوي. نو دې د وجې دې درې واړو انسو ته مونږ څه وایو؟ سیګنیفیکنټ فګرز. نو دوباره دا پهله دوه ایکوریټلی ناون دي، په دې کې څه شک نشته، دا ټیک دي. دغه کې بیا 3 ټیک دی که نه 4 ټیک دی که 7 دې کې شک دی. دلته 4 ټیک دی، 2 ټیک دی که 1 دې کې شک دی، دې کې هم شک دی. دا فرست شک منی صحیح دا فرست ډاوټفل فګر، دا سیکنډ ډاوټفل فګر، دا تھرډ ډاوټفل فګر. نو ان any میجرمنٹ the number of accurately known digits and first doubtful digits یا figure are called significant figures. چې کله مونږ سره داسې ډیر میجرمنټ سي
هغې کې خو سیګنیفیکنټ فیګرز مونږ داسې معلومولی شو، خو چې کله یو نمبر یو لکه مونږ سره داسې 2.534 اوس دې کې څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي، نو دې دپاره به مونږ 15 رولز سټډي کوو. دې دپاره 5 رول ضروري دی. رولز فار انډیکیټنګ سیګنیفیکنټ فیګرز. رول نمبر 5 دی مونږ سره all digits from 1 to 9 are significant. All digits from 1 to 9 are significant. صحیح ده. لږه اگزامپل مونږ سره راغی 2.534 په دې کې څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي؟ 4 سیګنیفیکنټ فیګرز دي پکې. 8.378 دا ټول 1 نه 9 پورې صحیح دي، نو 1 نه 9 پورې په منځ کې صحیح دي، نو دا مونږ سره په دې کې څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي؟ 5 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. دا ته نشي اګنور کوله چې ته دا 4 ختم کړه دا انسای داسې مو لیکه نه، 1 نه سوري او 9 پورې چې کوم انسایم دي دا مونږ سره څه شی دي؟ سیګنیفیکنټ دي. دویم اوس به 0 سره څه کوو؟ نو 0 دپاره 3 کیسونه دي، یا به 0 په منځ کې، یا به 0 لیفټ ته، یا به 0 رایټ ته. پایله په منځ کې 0 between non-zero digits are significant. 0 between non-zero digits are significant. 0 چې کله non-zero digits په منځ کې راشي دا هم فایده لري، دا ته نشي اګنور کولی. لکه 2.5307 په دې کې څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي؟ 3 او 3 6 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. یا 1.7008 په دې کې څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي؟ 5 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. یا مونږ سره راغی 1802 په دې کې هم څو او 1 ورسره بل وچوه، دلته مور سره 2، دې کې 3 او 4 7 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. نو 1 نه 9 پورې انسای مونږ سره سیګنیفیکنټ دي. 0 between non-zero digits چې کوم دی مونږ سره څه شی دي؟ سیګنیفیکنټ دي. شروع خو د ویډیو که نه. ښه، اوس دریم رول نمبر 3 zeros to the left side ته چې کله zeros راشي دا به نان سیګنیفیکنټ دي. zeros to the left are non-significant figures. Zeros to the left are non-significant. Zeros to the left are non-significant. چې کله لیفٹ سایډ ته zeros راشي دې فایده نشته. لږه 00812 په دې کې صرف دا 3 سیګنیفیکنټ دي، د زیروګانو هیڅ فایده نشته. لیفٹ سایډ ته هر څومره زیروګانو لګوه دې څه فایده نشته. بیا 0004 په دې کې مونږ سره یو سیګنیفیکنټ فیګر دی. نو zeros to the left چې دي دا نان سیګنیفیکنټ دي، دې څه فایده نشته. دا ته داسې هم لیکلی شي، صرف 4 ولیکم بس ټیک دی. صحیح ده. نو 1 نه 9 پورې انسای سیګنیفیکنټ، 0 between non-zero significant. zeros چې کله لیفټ ته راشي دا مونږ سره نان سیګنیفیکنټ. اوس zeros چې کله رایټ ته راشي، zeros to the right، zeros چې کله رایټ ته راشي اوس به څه کړو؟ دا به مونږ سره may not significant. دا سیګنیفیکنټ کیدای هم شي او سیګنیفیکنټ نم شي کیدای. دا اوس څه کیسه شو چې کله به سیګنیفیکنټي او کله به نه سیګنیفیکنټ. نو سیګنیفیکنټ به کله مونږ سره نمبر 1 مونږ سره به سیګنیفیکنټ کله zeros رایټ ته چې کله ګوره ډیسیمل کې لږه تاسو داسې لیکلي 2.300 په دې کې اوس 4 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. څله ځکه چې دا مونږ انډیکیټ کړي دې دپاره دي، دا راښودلي دې دپاره دي چې دې خامخا څه فایده شته. نو په دې کې څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي؟ 4 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. یا 1.4300 په دې کې څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي؟ 6 سیګنیفیکنټ فیګرز دي په دې کې. نو ډیسیمل نه بعد چې کله مونږ zeros انډیکیټ کړو دا به مونږ سره څه شی؟ سیګنیفیکنټ به. صحیح ده. نو zeros رایټ ته سیګنیفیکنټ کله وي چې کله یا ډیسیمل نه بعد انډیکیټ کړي. اوس بله خبره دا ده چې کله انټیجر شکل کې راشي، انټیجر کې اشاریه نی، بیا به مونږ سره دا خو مونږ ووی ډیسیمل کې چې کله راشي که نه، نو ډیسیمل اشاریه نه بعد چې کله راشي دا مونږ سره سیګنیفیکنټ دي. اوس چې کله مونږ سره انټیجرز شکل کې راشي، انټیجرز شکل کې دا به سیګنیفیکنټ که نه وي. نو انټیجر شکل کې چې کله هم راشي دا اوس په څه باندې ډیپینډ کا؟ ډیپینډ اپان لیسټ کاونټ. دا اوس په لیسټ کاونټ باندې ډیپینډ کا. او لیسټ کاونټ مونږ ویلایو 2-3 لیکچره مخکې. ډیپینډ اپان لیسټ کاونټ. لیسټ کاونټ څه مطلب؟
ګورئ چې ورکوټی میجرمنټ کوم یو سیز کا هغې ته موږ څه وایو لیست کاونټ. لکه دکاندارانو سره چې کوم ګز والا هغه میټر راړي ورسره نو هغه یو میټر میجر کوي نو موږ سره څه شی دی هغه 1 میټر د هغې سیګنیفیکنټ دی. یا سټوډنټانو سره چې کومه فوټه سکولونو کې نو دا 1 سنټي میټر 2 سنټي میټر 3 نو دا 1 سنټي میټر او دلته دننه پکې بیا موږ سره ملي میټرز لیکل شوی نو دا ملي میټرز یا ورکوټی میجرمنټ نینو میټر دا نشي میجر کولی، مایکرومیټر دا نشي میجر کولی، پیکومیټر دا نشي میجر کولی. صحیح ده. نو دا ملي میټر د دې څه شی شو لیست کاونټ. نو اوس چې کله انټیجر شکل کې موږ سره راشي نو بیا به لیست کاونټ باندې ډیپینډ کا. څه مطلب؟ ګورئ سپوز موږ سره راغی 2,83,000 صحیح ده که نه یا 28,300 موږ سره راغی. اوس په دې کې موږ سره 3 سیګنیفیکنټ فیګرز هم کیدی شي، 4 هم کیدی شي، 5 هم کیدی شي. ولې؟ دا اوس په لیست کاونټ باندې ډیپینډ که. چا باندې ډیپینډ که؟ لیست کاونټ. سپوز یو کس کنجوس دی هغه یونټ یوه روپۍ شمري چې یوه روپۍ شمري نو هغه دپاره دا یونټ 10 100,000 10,000 ټول امپورټنټ دي. نو په دې کې څه شی دي 5 سیګنیفیکنټ فیګرز دي چې کله یې موږ سره سپوز دا میټر دی 1 میټر یې موږ سره څه شی لیست کاونټ. اخیری ورکوټی میجرمنټ مطلب دا 1 میټر. نو کنجوس ته یو کس هغه یوه روپۍ شمري نو دې کې 15 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. بیا یو کس دې نه ښه دی لږ هغه یوه نه بلکې 10 روپۍ شمري 10 20 30 40 50 نو اوس دې کې څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي؟ دې کې 4 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. 4 سیګنیفیکنټ فیګرز آر دیر. بل یو کس ته هغه لږ دې نه هم ښه دی، کم کنجوس دی، لږ سخي ټایپ دی، هغه موږ سره 1000 روپۍ یونټ 10 100 روپۍ شمري 100 نو بیا په دې کې موږ سره څه شی دي 3 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. نو زیروز چې کله موږ سره راشي دا رایټ ته چې کله راشي نو دا موږ سره څه شی په څه باندې ډیپینډ کا؟ دا په لیست کاونټ باندې ډیپینډ کا. دلته لیست کاونټ یونټ 1 میټر نو موږ سره 15 سیګنیفیکنټ فیګرز دی کې چې کله لیست کاونټ موږ سره 10 شو نو دی کې 4 سیګنیفیکنټ فیګرز دي او چې کله لیست کاونټ 100 شو دی کې بیا 3 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. لاست رول 5 نمبر په ساينټیفیک نوټیشن کې ان ساينټیفیک نوټیشن چې کله موږ سره انسای په ساينټیفیک نوټیشن کې راشي ان ساينټیفیک نوټیشن نمبر other than power of 10 are significant. ګورئ چې کوم 10 پاوري او 10 پاور نه علاوه څه شی هغه موږ سره څه شی سیګنیفیکنټ. لکه ګورئ 2.3 ضرب 10 کی طاقت 4 په دې کې دا 2 صرف دا منټیسا نه ساينټیفیک نوټیشن کې موږ ویلو چې دې ته موږ منټیسا دا صرف سیګنیفیکنټ فیګر دی. مطلب په دې کې څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي 2 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. یا بل انسای د موږ سره 4.76 ضرب 10 کی طاقت 3 8 صحیح ده. نو دې کې دا 3 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. دې کې څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي 3 سیګنیفیکنټ فیګرز دي موږ سره. نو دا موږ سره سیګنیفیکنټ فیګر ټاپک. اوس موږ ځو پریسیشن په طرف باندې چې واټ از پریسیشن او بیا موږ ځو سلا اکوریسی لا چې اکوریسی څه ته وایي. صحیح ده. نو لیټس موو ټوورډز د پریسیشن چې پریسیشن موږ سره څه شي ته وایي. صحیح ده. او دین علاوه پریسیشن سره سره مونږ ډایرکټ اکوریسی هم څه شی کوو سټډي کوو چې اکوریسی څه ته وایي. او سبا به انشاءالله بیا مونږ لاست ټاپک ډایمنشن وایو او دا چپټر به بیا کلوز شي ختم به شي. نو ګورئ مونږ اوس ټاپک دی پریسیشن او بل مونږ سره څه شی دی اکوریسی. دا دواړه سره ډسکس کوو. ګورئ سپوز مونږ سره یو فوټبال ټیم مونږ هغه کوو جوړو نو پلیئر سلیکشن. ګورئ یو پلیئر دی هغه یو ټرایو والا دا ځای یې ویشت، بل ټرایو والا دا ځای یې ویشت، بل ټرایو والا دا ځای یې ویشت. صحیح ده. اوس یو بل دا موږ سره پلیئر نمبر 1 بل پلیئر راغی پلیئر نمبر 2 صحیح شو. هغه داسې چلو که چې یو شاټ یووال دا ځای یې ویشت، بل شاټ یووال دا ځای یې ویشت او بل شاټ چې یووال نو ګول یې وکړ. دا دویم پرسن شو پرسن P2. بل مونږ سره راغی پرسن P3 پرسنټ دریم کس چې مونږ سره راغی هغه پهله شاټ باندې دا ځای ویشت، په بل باندې دا ځای ویشت او په بل باندې دا ځای ویشت. اوس څلورم کس راغی پرسن P4 راغی
چې کله څلورم کس راغی نو دغه درې واړه ټریګانې څه شی وکړې بالکل سنټر یا هیټ که سنټر یا څه شی که هیټ که نو تاسو به کوم پلیر سلیکټ کوئ دا پلیر صحیح ده ځکه چې درې واړه شاټونه یې بالکل ګول هم کړی او یو بل ته نږدې هم دي نو ګورئ دا ویلیوګانې دا پلیر لږه مسله ده پکې ګول یې نه کړی خو هغه یې یو بل ته څه شی دي نږدې دي نو داسې میرمنټ چې اکچوال ویلیو نه لري مطلب ګول نه لري دی خو خپل منځ کې نږدې دې ته مونږ څه وایو پریسیشن ورته وایو څه ورته وایو پریسیشن ورته وایو او داسې میرمنټ چې خپل منځ کې یو بل نه خو څه شی لري لکه وګورئ دا وګورئ یو دلته خو یو پکې اکچوال ته نږدې صحیح ده خپل منځ کې لري خو اکچوال ته څه شی دا یو پکې نږدې نو داسې میرمنټ ته مونږ څه وایو اکوریټ څه ورته وایو اکوریټ او دې ته مونږ پریسایس وایو پریسایس او دې عمل ته پریسیشن وایو دې ته اکوریټ او دې عمل ته اکوریسی وایو دا وګورئ دا نه خپل منځ کې نږدې دي او نه چې کوم دی ګول ته نږدې نو نایدر پریسایس او نار اکوریټ نه پریسیشن شته او نه اکوریسی شته پریسیشن مونږ څه ته وایو چې یو بل ته نږدې اکوریسی مونږ څه ته وایو چې اکچوال ویلیو ته نږدې او نیدر اکوریټ او نار پریسایس مونږ سره نه یو بل ته نږدې او نه اکچوال ته نږدې او P4 مونږ سره څه شی دی یو بل ته هم نږدې دي او دا مونږ سره څه شی دی نو دا اکچوال ته هم نږدې نو پریسایس پلس اکوریټ چې دواړه یې نو دې ته مونږ څه وایو داسې میرمنټ ته مونږ وایو پریسایس ایز ویل ایز اکوریټ نو ګورئ د measurement of values when nearer to the actual values صحیح شو the measurements nearer یا close to each other چې کله مونږ سره یو بل ته the measurements close یا nearer to each other are called هغې ته مونږ څه وایو precision هغې ته مونږ څه وایو precision ورته وایو او the measurement صحیح ده close to actual value the measurement close to actual value the measurement close to actual value are called accurate او دی عمل ته مونږ څه وایو accuracy ورته وایو څه ورته وایو accuracy ورته وایو پوه شوئ په نو ګورئ سپوز مونږ سره actual value مونږ سره دا اکچوال ویلیو مونږ سره څه شی ده 25 میټر ده مونږ سره صحیح ده او یو پرسن دی هغه P1 P2 هغه یو پرسن دی هغه میرمنټ که یو ځل یې میر که دویم میر که بیا دریم ځل یې میر یو ځل یې چې میر که 11 میټر بیا یې چې میر که 12 میټر او بیا یې چې میر که 13 میټر یو بل ته نږدې دي خو اکچوال نه څه شی دي لرې دي نو دې ته مونږ څه وایو پریسایس ورته وایو او دلته وګورئ اکچوال ویلیو مونږ سره ونس اگین څه شی ده اکچوال ویلیو مونږ سره 25 میټر ده او د کس یو ځل میرمنټ که 24 میټر او بیا یې میرمنټ که 1 میټر میرمنټ یې واخیسته دا بورډ سپوز دا بورډ 25 میټر دی نو یو ځل د کس میر که 11 میټر بیا یې میر که 12 میټر او بیا یې میر که 13 میټر نو خپل منځ کې خو ویلیوګانې نږدې دي خو اکچوال میرمنټ نه لري نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو پریسیشن او دلته وګورئ دا یو ویلیو پکې د اکچوال ته څه شی ده نږدې ده او بیا یې میرمنټ که نو 92 میټر یې واخیسته نو دا وګورئ خپل منځ کې خو اکچوال ویلیو ته خو نه دی نږدې خو سوري خپل منځ کې خو نه دی نږدې خو اکچوال ویلیو ته نږدې نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو اکوریسی او بیا مونږ سره دا P3 د دریم کس میر که سپوز د دریم کس میر که دغه میر که داسې چې یو ځل یې میرمنټ که وکه 1 میټر یې راوست بیا یې میرمنټ وکه 92 میټر یې راوست او بیا دریم ځل یې میرمنټ وکه 104 میټر یې راوست نو وګورئ نه خپل منځ کې نږدې دي سره او نه اکچوال ویلیو ته نږدې دي او دغه بل کس دا فاینل چې کوم دی سوپرمین چې کوم دی دغه داسې چل وکړه چې یو ځل یې میر که 24 میټر او بیا یې میرمنټ وکه 24.5 میټر او بیا یې میرمنټ وکه 24.7 میټر نو خپل منځ کې هم نږدې دي او اکچوال ته هم نږدې دي نو دا مونږ سره پریسایس هم دي پلس اکوریټ هم دي نو دا مونږ سره پریسیشن او اکوریسی
اوس on the basis of significant figures د دې بل ډیفینیشن دی in terms of significant figures به مونږه precision او accuracy څنګه describe کوو نو داسې به describe کوو صحیح ده ګورئ in terms of precision and accuracy به دا مونږه څنګه describe کوو number of significant figures ته مونږه څه وایو accuracy او position of last significant digit ته مونږه څه وایو precision position of last significant digit is called precision. Position of last significant digit is called precision. Our number of significant figures tamunga sawayu number of significant figures de tamunga sawayu number of significant figures de tamunga vayu is called accuracy or called accuracy. صحیح ده اوس ګوره فار ایگزامپل مثال په تور باندې صحیح ده لکه مونږ سره میجرمنټ دی 1230 میټر صحیح ده د لیست کاؤنٹ مونږ سره څه شی دی یا 1231 میټر چلو فی الحال نو 1231 میټر نو دې کې څلور سیګنیفیکنټ فیګرز دي څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي پکې څلور نو 1231 میټر مونږ سره یو میجرمنټ دی په دې کې accuracy څو significant figures دي پکې څلور نو accuracy یې څه شی شوه accuracy یې موږ سره شوه 4 number of significant figures ته موږ څه وایو accuracy نو د accuracy څه شی شوه 4 او اوس position of last significant digit نو last significant digit دلته په unit place باندې دی نو 1 میټر د دې څه شی شو precision شو 1 میټر یا precision شو position of last significant digit ته موږ څه وایو 1 میټر اوس سپوز 1230 میټر یو میجرمنټ دی نو 1230 او لیست کاؤنٹ څه شی دی لیست کاؤنٹ موږ سره دی 10 میټر مطلب دا کس لږ ښه دی لس روپۍ شمري لس نو درې سیګنیفیکنټ فیګرز دي پکې څو دي پکې 1 2 3 دا اګنور ځکه چې لیست کاؤنٹ 10 دی نو دې 1230 میټر کې چې کله لیست کاؤنٹ موږ سره 10 میټر دی نمبر آف سیګنیفیکنټ فیګرز ته موږ څه وایو accuracy نو درې سیګنیفیکنټ فیګرز شو پکې څو سیګنیفیکنټ فیګرز درې نو تین یې accuracy هم شوه تین یې څه شی هم شو accuracy هم شو او دلته وګورئ لاست سیګنیفیکنټ ډیجټ چېرته دی یونټ 10 پلیس باندې نو 10 میټر د دې څه شی شو 10 میٹر د دې پریسیشن لاस्ट फिर हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं 1200 मीटर सही ده 1200 میټر یو میجرمنټ ته د دې لیست کاؤنٹ ته موږ سره سپوز 100 میټر مطلب دا کس یونټ 10 دا نشمري 100 روپۍ شمري 100 200 300 400 700 900 1200 لیست کاؤنٹ 100 نو دې کې څو سیګنیفیکنٹ فیګرز دي یو دوه نو دوه سیګنیفیکنٹ فیګرز دي پکې 1200 میټر کې څو سیګنیفیکنٹ فیګرز دي دوه نو accuracy هم څه شی شوه accuracy هم موږ سره شوه 2 او لاست سیګنیفیکنٹ ډیجټ چېرته یونټ 10 100 نو 100 میټر یې موږ سره څه شی شو precision show. That's all from my side about precision and accuracy, and I dedicate my today's lecture to Engineer Afnan Shabir and Najmuddin Khan Shinari. See you tomorrow in the last lecture of chapter 1, which is dimension. Thanks you everyone for watching.